ماشوم ته په یو وخت کې اذان او په بل کې اقامت وکړي شي د هغې نه بعد د ماشوم د خېټې ته چې اول خوراک کم ورځي نو سنت طریقه دا ده چې چرته نیک بنده داسې نیک بنده وګوره هغه له به کجوره وغیره یوسي هغه به یې په خپلو لاړو باندې لمده کړي دغه کجوره لکه به یې خوله کې وچقوي او بیا به دغه ماشوم ته په خولې کې ورکړی شي بهترینه طریقه دا ده دپاره د دې چې د ده دا خوی خصلت ښایسته شي اخلاق یې ښایسته شي حضراتو دغې ته تحنیک ویلی کېږي حنکا یحنک تحنیک په معنی د مهذب جوړولو ته ویلی کېږي ښایسته کېدلو د اخلاقو ته ویلی کېږي نو د نیک بنده د خولې خو که دغه کجوره نه وي او ډېر فقر و فاقه وي نو څه خیر دی د نیک بنده دا لاړې د دغه ماشوم په دغه خوله کې ورکول پکار دی په وخت د پیدایش کې چې اول خوراک زمونږ پښتانه په دې کې ډېر زیات غفلت دی اول خوراک یې ورته بس ډایرکټ دغه کاوه تیاره کړې وي دا ورکوي ماشوم وږی دی اول خوراک والا هغې پورې نه ورکوو چې څو پورې ورته اذان نه یې کړی زر ورله ملا ورله راولې چې زر ورته اذان وکړي اذان ورته وکړي زر ورته بیا دغه کاوه ور واړوي او وای دا دې داسې کس دا کاوه ورکړي چې د هغه اخلاق ښایسته وي نه سنت طریقه دا ده چې کوم نیک انسان دی اخلاق یې ښایسته دي د دغه انسان لاړې چې دغه کجورې سره میلو شي دغه ورله خوله کې ورکول پکار نو دغه ماشوم به نیک وګرځېږي ده کې به ښکلې اخلاق پیدا شي د ده سیرت پسې شي دغه ته تحنیک ویلی کېږي او دغه د اوله ورځ باندې ورکول پکار اکثر واته ورځې بعد زمونږ پښتانه بیا کجورې خوشي کړې وای دا چېرته لوی عالم پسې وړو چې هغه یې خولې کې وچغوي او دغه ماشوم ته یې ورکړي نه لومبې خوراک چې د ماشوم خېټې ته کم ورځي نو دغه د نیک بنده د خولې لاړې ورکول پکار